په پردي واده کې بې له چا په خواست باندې موټر را روان کړی، په پټرولو خو نه یو خبر چې د پټرولو روپۍ ورسره یي که نه یي، خو اتوپانچس یې له چا په خواست باندې راخیستي، د هغه د کارتوسانو روپۍ یا د دوکان د والا په باندې یا بیا له چا په پور راخیستي. په دا ودو کې، په دا پردو ودو کې دا بې موره بې پلاره ځوانان درښیم چې دا پردی موټر یې را روان کړی، بیا تر هغه ټونس یا تر هغه ډاټسن یا په هغه موټر په هغه کې چې ښځې په هغه کې پیغلي دغه واده ته راغلي، ښه په عزت سره په دا واده کې رواني، دی موټر تیز وزغلی مخ ته کي، بیا یې بیرته شاته کي، بیا یې تیر تیز کي، بیا لا بلې خوا ورسره راوګرځي. د دغې خبرې دپاره چې دا پیغلي دغه ښځې دغه ما وویني چې یاره څومره ښایسته ځوان ده، څومره ټیلنټډ ده، څه کاټن کالي دي او څه خوشبويي ده او څه ویښتان دي، دی نو بیا په دا ویښتانو کې د لاس هم داسې و، نو بې ناموسه شرمېدلې په دغه موټر کې دا تاسې شا او مخ ته ورته کېږي، په دا کې خو به یا ستا د اکا لوري یا به د ماما لوري یا به ترلۍ یا به د بل عزیز قریب ښځه یا لور یي، نو ته دغو ته څه غیرت ورښکاروې، ځواني ورښکاروې. او دا خبره در سره وار وه چې دا تر ټولو لویه او غټه بې غیرتیا ده چې کوم سړی په خپل ارغلي کې، په خپل همسایه کې، په خپل عزیز قریب کې میزي، یعنی د خپل عزیز قریب یو لور ته یو ښځې ته په بد نظر باندې ګوري، کوشش کوي چې هغه په یو جال کې راولي او له هغې سره بدکاري وکړي، زنا وکړي، هغه وغولوي، له هغې سره رابطې جوړې کړي. دا د ډېر بې ناموسه او د شرمېدلي او د کمزوري انسان کار ده. نو ستا ځواني، ستا غیرت، ستا پښتنواله تر دغه ځایه پورې راورسېده چې ته خپلو ښځو ته د خپل تربرو د اکا د ماما لوڼو ته خپل غیرت او خپل ځواني ورښکاره کوې. دا ډېر بې ناموسه کار ده، ډېر غلط کار ده. نو په دغه حواله باندې په دغه ویډیو کې یا په دغه مجلس کې که چیرې زه غلط یم ما ته وایاست، او که چیرې دوی غلط دي بیا نو دا ویډیو تر دوی پورې در سره ورسوئ او په کمنټ سیکشن کې راته ولیکئ آیا زموږ ستاسې په علاقو کې په دا سیمو کې دغه ډرامې شروع دي او که نه دي.